چې موږ پنجاب ته نه پریدي نو پنجابیان به موږ پښتونخوا ته نه پریدو. دا د ډیر اسماعیل خان د دې ځوانانو وینا ده. روډې بند کړې دي، احتجاج یې کړی دی، ګاډي یې روښ کړي دي. په دې وجه باندې چې موږ په اختر کې او په عام ورځو کې په پنجاب کې نه لاهور ته پریدي، نه اسلام آباد کې پریدي، نه راولپنډۍ کې پریدي، نه فیصل آباد کې پریدي، او نور مختلف غټ ښارونه چې کوم پارکونه دي په هغې کې موږ نه پریدي. په دې نه علاوه په سکولونو کالجونو کې موږ نه پریدي، په هوټلو کې موږ نه پریدي. دا د دې ځوانانو وینا ده او په دې وجه باندې احتجاج کړی دی، روډې بند کړی دی چې موږ هلته نه پریدي پنجاب ته، نو پنجابیان به هم پښتونخوا ته نه راځي. بندیز یې پرې لګولې دي او ډېر اسماعیل خان ته بندیز لګولې دي. تاسو ته خو به دا پته نه لګي چې په ډېر اسماعیل خان کې هم ډېر زیات پنجابیان اوسېږي او تعداد یې ډېر زیات دی. او ډېر اسماعیل خان زموږ د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا الیمین ګرنټپور صاحب کلي هم دی. تاسو ته خو دا پته لګي چې یو څو میاشتې مخکې تقریبا د حکومت طرف نه په اسلام آباد کې څومره پښتانه دي په هغوی باندې کریکډون شروع شو او جانچ پړتال به کوو، تپوس به کوو، پوښتنه به کول، هغوی به چې کوم دي ګرفتارول او بیا به چې کوم دي مخکې پښتونخوا ته رالېږل. دغه سیستم شروع شو. خو اوس د اختر کې ما یو څو ویډیوګانې وکتې چې په پنجاب کې په اسلام آباد کې پارکونو کې خلک لګیا وو لوبې کولې چې اوس دا پنجاب کو هر څه وو. ما ته خو دا قصه نه ښکاري. تاسو دې باره کې څه وایئ؟ خپل رایې په کمنټس کې لازم راکولی شئ. مننه.